90 seconds د نن ورځې مهم خبرونو سره زم همیرا د هرې مسلې حل مذاکرات نوي خیبر پختونخوا کې ترهګرو او د هغو ملاتړ له ځای ورکول کیږي او د دې لویه وجه نیشنل اکشن پلان باندې عمل نه کول ګرځولي دي. دا خبرې ډي جی آی ایس پی آر لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودھری پیښور کې پریس کانفرنس دوران کړی دي. په 8 اکتوبر اورګزۍ کې په خفیه توګه اپریشن شوی چرته چې پکې بشمول 2 افسرانو یو له سکیورټي فورسز ځوانان شهیدان شوي دي. دغه وروستو سکیورټي فورسز اپریشن کړی چې پکې 10 بھارتی حمایت یافته ترهګر وژل شوي دي. پاکستان یو ځل بیا افغان حکومت نه مطالبه کړې ده چې ټي ټي پی په شمول غونډ ترهګرو ډلو په ضد فوري کاروایی وکړي چې افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. خیبر پختونخوا پولیس محکمې کې ګڼ شمیر ایس پی افسرانو تبادله شوې ده او د آی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید له طرفه نوټیفیکیشن هم جاری کړی شوی دی. الیکشن کمیشن له طرفه شبلی فراز په خالی نشست باندې سینټ الیکشن لپاره د امیدوارانو لیست جاری کړی شوی دی او د خالی نشست لپاره 15 امیدواران نامزد کړي شوي دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پختونخوا سره اوسئ.